دا ستا الله سره ملاقات دی او دا یو طریقه ده. علما لیکي یو باطنی صفت دی د مونځ او یو ظاهري دی، یو پټ صفت دی د مونځ او یو ښکاره دی آسان الفاظو کې. نو پټ صفت یې دا دی چې ستا ټول اندامونه چې څنګه ښکته پورته کېږي د الله دربار کې د الله مخې ته، دغه شان به ستا زړه هم صحیح ښکته عاجزي به یې تا کې. او ښکاره صفت د مونځ دا دی چې ته به وهم علی صلاتهم دائمون، چې په مونځ باندې به همیشوالی کې مونځ به نه پرېږدې. 5 مونځونه دي په اسمان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د معراج په موقع باندې دا تحفه ملو شوې، دا ډالۍ ملو شوې. نو د دې به تم وی قدر کې او روزانه به کې. دا یو ښکلی نعمت دی او هر چا سره وی د بادشاه سره ځان له د ملاقات یو دستور دی او یو رواج دی. یو ملک صاحب او خان صاحب سره ځان له ملاقات دستور او رواج دی. نو الله رب العزت سره چې ملاقات کې نو په طهارت کې او 10 چرندام به وکړي، ځان به پاک کړي، بیا به د الله کور چې جومات ورته ویلی شي هغې ته به لاړ شي او په مانځه باندې به ودرېږي. دا ستا الله سره ملاقات دی او دا یو طریقه ده.